یو طاقتوره وظیفه د بند موټي چې هغه د یا عزیزو وظیفه ده. دا وظیفه تاسو صرف 40 وارې ووایئ او موټی بند کړئ د هغې نه پس، یعنی موټی بند کړئ او یا غزیزو یا عزیزو 40 وارې ووایئ او بیا یې په دې بل خپل په دې بند موټي باندې ورچف کړئ او بیا چې د الله تعالی نه تاسو څه غواړئ یا د چا په زړه کې خپل محبت اچول غواړئ یا غواړئ چې د فلانکي انسان په زړه کې د زما رعب راشي، عزت راشي، یا دغه رنګې فچا باندې خپله خبره د منلو دپاره یا دغه رنګې نور داسې ستا یو حاجت دی هغې دپاره، دا ډیره طاقتوره وظیفه ده. طریقه کار درته ښیمه، ویډیو پوره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو په دین میونو، زه شروع په نوم د الله کوم چې هغه ډیر رحیم او کریم ذات دی او یا عزیزو ذات دی. دا نوم د الله تعالی دی، غالب ذات دی، د حکمت والا ذات دی او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود پاک چې انتهایی شفیق پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله را کړی. ډیرو محترم مسلمانانو، الله تعالی ستاسو د تمام مسافرو کو ستاسو د مسافر په کورونو کې وي، ستاسو په ګاونډ کې وي، ستاسو رشته دارۍ کې وي، دغه ټولو مسافرو دی الله تعالی ښکلې د صحت او د عافیت والا زندگی نصیب کړي او الله تعالی دی تاسو ته په خیر او عافیت سره دا مسافر را واپس کړی کړي او الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه د خپل هغه دربار نه پوره کړي کوم دربار کې چې کمې نه راځي او نه پکې راغلی دی. تر قیامته به مسلمانانو غواړي د الله تعالی نه، الله تعالی به ورته ورکړه کوي د لیکن د الله تعالی په خزانو کې کمې نه راځي نه پکې راشي. چې دا زما ستاسو د یقین د الله تعالی په ذات باندې ولي چې الله جل شانه ذات حقیقي دی، د الله تعالی صفات حقیقي صفات دي. الله په خپل حکم او ارادې سره هر څه کولی شي او مخلوق او اسباب د دنیا چې څونه راټول کې دا د الله تعالی د حکم ارادې نه بغیر هیڅ هم نشي کولی. تاسو ته هر یو څیز په نظر راځي دا د الله تعالی په قدرت کې دی، حتی تر دې چې لا حول ولا قوة الا بالله چې یو انسان د نیکۍ کار کوي د الله تعالی په توفیق سره کوي، یو انسان د ګناه نه بچ کیږي د الله تعالی په توفیق سره بچ کیږي، بلکې د ونې نه چې یو پاڼه راغورځېږي هم دا هم د الله تعالی په حکم سره راغورځېږي. په هوا کې چې کم دا بدلون کوي، اړخونه بدلی، دا هم د الله تعالی په حکم سره، په کم اړخ په ځمکه غورځېږي دا هم د الله تعالی په حکم سره. لومبیا زما او ستاسو عقیده دا ده چې د الله تعالی نه به غواړو په اخلاص سره، په توفیق سره، په محبت سره او په یقین سره چې الله تعالی به راته راکوي او د دې وظیفې په برکت څه به راکوي. اوس وظیفې سیټ ته ځو. وظیفه د کمو کمو څیزونو دپاره 40 وارې ویل دي په بند موټي باندې، یعنی خپل لاس په بند کې او 40 وارې به دا وظیفه وکړي او څه ټایم به دا وظیفه کې دا غونډ ترتیب در سره ویمه. لومبیا د کمو کمو حاجاتو دپاره دا تاسو کولی شئ. مسلمانانو دا د مینې محبت دپاره کولی شئ، دا تاسو د قرض دپاره کولی شئ، د قرض اداګۍ دپاره، دا تاسو د بل انسان په زړه کې د محبت دپاره کولی شئ، دا وظیفه تاسو د بل انسان د رعب دپاره یعنی د عزت دپاره چې زه عزتمن شم، زما ته یو مرتبه حاصله شي د الله تعالی په نزد باندې، د هغې دپاره تاسو کولی شئ. یا ستاسو یو رشته د هغه نه کیږي نو د هغه تاسو چې څنګه ځئ نو تاسو به یا عزیزو دا به 40 وارې ووایئ، خو د 40 وارو نه مخکې به 3 پیرې درود شریف ووایئ، بیا به لاس خپل ښی لاس چې کوم دی موټی ګوتې دا به رابندې کوئ لکه څنګه چې تاسو ته د هغې تصویر کې ښکاري، او چې دا تا 40 پیرې وي درود شریف به ترې وروسته 3 پیرې وي دا به د خپل موټی ورشف کړي او د هغه انسان طرف ته به یې داسې په هوا کې ورفرېږدي داسې په قلاره چې د باندې پوه هم نشي. نو تاسو به یې وینئ چې دغه انسان تاسو سره څونه محبت کړي، دغه رشته ستاسو کیږي او که نه دغه کاروبار ستاسو روانیږي او که نه دغه د انسان په زړه کې رعب ستاسو سیوا کیږي او که نه یا عزت دی ستاسو، یو ملګری دی ستاسو یا یو جینۍ ملګری دی ستاسو، هغه تاسو سره لف نه درکوي، تاسو غواړئ چې د الله تعالی دا زما په ګرفت کې راولي، زما په بند موټي کې دا راشي، نو د هغې دپاره دا وظیفه تاسو روزانه 40 پیرې وایئ، مخکې وروسته ته 3 پیرې درود شریف وایئ، دا موټی را بندوئ او بیا د هغه انسان کورسه خواته خو داسې په خواته پې هغه موټي داسې ورفرېږدئ او که هغه انسان بهري سمندرفار وي
یا تاسو په پاکستان کې خو مطلب جدا ضلع کې اوسیږي نو بیا په سوچ او تصور کې داسې په زوره باندې هغه انسان طرف ته دا موټی داسې ورشغول پکار دی چې بس دغه انسان ته مې دا وظیفه داسې ورشوف کړه او دا سوچ او تصور چې انشاءالله د دې د وظیفې د اثر به دغه انسان په زړه باندې الله تعالی فرې باسي. الله تعالی به دغه انسان په زړه کې زما محبت مینه عشق دغه رنګې د نکاح محبت دی حقیقي محبت دی دا به الله تعالی پوره کوي. یا مونږ غواړو چې زمونږ قرض دی نه روځي نو هغه قرضداري پسې چې تاسو لاړ شئ نو دا یا عزیزو وظیفه به وکئ او دا به په سوچ او تصور کې دغه انسان باندې داسې ورشوف کوئ موټی به بند کوئ. یا تاسو غواړئ چې موږ ته الله تعالی یو داسې مرتبه راکړي مقام راکړي چې په ټول مخلوق کې الله تعالی ما چمکو کړي زه وځلیږم وفړقېږم نو د هغې دپاره هم دا 140 پېرې تاسو ویلی شئ. یا یو بیمار دی تاسو د هغه خواله لاړ بیمار پورسیله نو دا وظیفه په هغه باندې دم کوي په موټي باندې او بیا په هغه په وجود باندې راکاږئ او د الله تعالی نه په دې سوچ او تصور او یقین سره چې الله تعالی به دې انسان له شفا ورکوي. نو مسلمانانو ویډیو چې دا ډیره بهترینه ده وظیفه ستاسو دپاره ډیره انتهایی اسانه او مجربه او د الله تعالی د ذات نوم دی. ور الله تعالی په خپله یو طاقتور ذات دی نو د الله تعالی چې کوم نوم هم دی د هغې وظیفه کول انتهایی طاقتوره وي او انتهایی مؤثره وي او د کمال نه ډکه وي. دا وظیفه تاسو خامخا شروع کړئ انشاءالله العزیز په لږو ورځو کې به تاسو ته محبت هم حاصل شي تاسو ته به لوی مقام او لویه درجه هم حاصله شي تاسو به د خلکو په زړونو کې ستاسو عزت او مرتبه دغه مقام لوړ شي او تاسو به بې فکره ژوند تېروئ او خپل مقاصد به د الله تعالی د هغې خزانو نه تاسو ته حاصلېدل شروع کړي. انشاءالله وظیفه خامخا وکړئ. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ستاسو تمام حاجات مقاصد ضروریات د خپلو خزانو نه ادا کړي. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا.